خبره چې تعریف د اعتکاف دی چې اعتکاف څه ته ویل کیږي نو علما ذکر کوي چې اعتکاف هو لبس صائم فی مسجد جماعت پات کېدل د یو روزدار دی پاغه جماعت کې چاغه کې جمع ور کول کیږي پای جمع کیږي بنیتن پنیت سره د نیتنا وتفریغ القلب عن شغل الدنيا او خپل د زړه فارغ کول د مشغولتیا د دنیا نه د دنیا د کارونه ځان فارغ کول وتسلیم النفس الى المولى او ځان الله ته حواله کول او بعض علماء کرام فرمایي وای مثل المعتکف د اعتکاف ول مثال داسې دی مثل الذي پشان دا کس باندې القا نفسه بین یدی الله چې خپل ځان د الله مخې ته ورزولې دی د الله په کور کې ورزولې دی راغلې دی د الله کور ته او د الله په کور کې پروت دی او یقول د انسان وای لا ابرح حتى يغفر لي آغی پوری وزا دی جماعت کیما چې سو پوری اللہ رب العالمین ما تبخن نہیں کر او سو پوری اللہ رب العالمین زبخل نہیں ما دریدا سی مثال لے لکه څوک د چان رشتہ غواړي یا د دنیا سبل چیز دی هغه نه غواړي او د انسان دلال شي او مینت زاری او تناسی چې سو پوری دا مسله حل کړلې نردی ز نظم نه الله تبارک و تعالی کور ترازی دا معتکف اعتکاف والا او الله توي چې ما وبخا ما معاف کا بلدی اعتکاف فضائل نه اعتکاف فضیلتونه دا ډیر زیات دي لکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا حدیث راوی نقل کون کړي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من یعتکف یوما ابتغاء وجه الله چاچی و ورځ د الله رب العالمین درزا د پر اعتکاف وکا یو ورځ اعتکاف وکا جمعات کې جعل الله بینه وبین النار ثلاث خنادق الله رب العالمین د دې انسان او د جهنم په مابین کې درې خندقونه فاصله راولي درې خندقونه د جهنم نه د انسان لري کیږي په یوې ورځ اعتکاف کولو سره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کل خندق ابعد مما بین الخافقین یو خندق دا دومره لوی دی لکه د زمکه نواله اسمان پوری څومره فاصله ده نو دومره فاصله کې یو خندق دی او د زمکه نواله د اسمان پوری دومره زله چې درې شي دومره چې درې زله شي درې زله نو دغه درې خندقونه د یوې ورځې په اعتکاف باندې الله رب العالمین د انسان د جهنم نه لري کوي چې صحیح طریقې سره وشي دارنګ دویم فضیلت د اعتکاف وار بارکی واورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او دام د عبد الله ابن عباس پر روایت سره دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي المعتکف هو يعتکف الذنوب اعتکاف والا ځان د ګناهونو نه بند کړي دی زکه دې راغله جمعات کې دی جګړو نه دی بچ دی کنزلو نه بچ دی غیبت نه بچ دی دا انسان د بد نظرۍ نه بچ دی د نور ګناہوں ډیر ګناہوں نه دا بچ دی نو هو یعتکف الذنوب دا معتکف او اعتکاف والا دې د ګناہوں نه بندې ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها ددن چې کومې نه کوي پاتې شوې د اعتکاف پوجا
نو الله رب العالمین دا غي ثواب دلا په جمعات کې دند دغه شان ور کوي. لکه مثال په تور باندې د بهارو چرته لاري جوړولا دا غي ثواب الله رب العالمین ورله دلته په تیار ور کوي. د بهارو دن یتیمانانو غریبانانو دا غي خیال ساته ثواب الله دلته ور کوي. د بهارو نو دې بل د دین خدمت کا او بل د دین کار کا او د جنازې مون د دن پاتې دي چې بل دې جنازه دا د دن پاتې دا نو دا غي ثواب الله رب العالمین دل تور کوي. دارنګ درې فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اعتکف 10 من رمضان چا چې د رمضان المبارک د الله ورځې اعتکاف وکا کان کحجتین و عمرتین د الله رب العالمین د دو حجونو د دو عمرو ثواب ورکړي. در پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث درته د دو حجونو د دو عمرو ثواب الله رب العالمین د انسان لور کوي چې صحیح طریقې سره وشي. حجونه څومره ګران دي او ډېر کم کوس خلک داسي چې د حج توفیق ول میلاو شي. والله رب العالمین د حج د دو حجونو د دو عمرو ثواب الله په دی باندې ورکړي. او دا اعتکاف څلورم فضیلت د دی واورا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زندګۍ کې د اعتکاف نه پرېخې د دینم پته ولګي دا چې دا ډوی د فضیلت چیز دی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان. نبی علیہ السلام با پاخرانو لسشبو در رمضان کی اعتکاف کاؤ حتی توفاہ اللہ تردی چ اللہ وفات کا د مرګ پورې د وفات پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف نه پرېخې چې کله نم رمضان شروع شوه دی نو آینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کو تر د مرګ پورې. بل خبره چې اعتکاف د دې سنتي اعتکاف وخت کله شروع کیږي. نګور د سنتي اعتکاف وخت د شلم روزي چې کله نور پرې وځي او دغه شپه د 21مې روزي شپه شي بس دغه نه اعتکاف شروع شو. د شلمې ورځې د شلمې روزي تر د نور پرې وته نه مخکې پکار دره چې اعتکاف والا هغه جمعه تراشي او بیا ختميږي اله چې کله د اختر د وړو کې اختر د هغې میاشت ولیدلی شوه بس اعتکاف ختم. بیا ستا خوښه ده که هغه شپه په جومات کې تېری و که بیا سیده ځي کور ته خو دغې سره ختم شو. نو اعتکاف د دې وخت دا شو که اوس په دې ورځو کې اعتکاف په شروع کېږي زمونږه بل سبا د هفتې ورځ ده چونکې نن 18 رمضان دی 18 روژه ده سبا 19 او بل ورځ شلمه. نو د اتوار په ورځ 31 تاریخ دغه د شلمې ورځې روژې چې کله نور پرېوځي د دې نه مخکې اعتکاف والا داخل شي. لازمه نه ده چې دې نیت د بهر نه کړی بلکې جمعات ته دن دراغې او بیا نیت وکړه نو بیا هم صحیح ده. د اعتکاف بعضې مسائل هغه دا دي چې ګوره اعتکاف چې کوم دی نو دا په هر جمعات کې جایز دی د جمعات نه بغیر نشته خو بهتره دا ده چې دا په جامع مسجد کې وکړلی شي چې په کم کې د جمعې مونځ ادا کولی شي. ځکه وجه دا ده چې بیا به خامخا د جمعې مونځ له راتلل وي نو هغه ستړي نه به انسان خلاص شي چې کله دی په هغه جومات کې اعتکاف ته کښېني چې کوم په هغې کې د جمعې مونځ کېږي.
نور په هر جمعات کې چې په کم کې 15 وخت جمع کیږي نو پای کې اعتکاف کولای شي